अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़नन इरफान तासु ته یو پیغام رسول غواړم. نن سبا تاسو اورئ چې په ټوله دنیا کې الله پاک یو وبا راوستی ده او د هغې په بیمارۍ کې تبدیلي شوې ده او هغې ته نامه اخیستلی شي کورونا وایرس. څنګه چې تاسو ته پته ده چې بیماری شفا د هر څه د الله د اړخ نه دي او الله رب العزت چې چاته وغواړي صحت ورکوي او چې چاته وغواړي نو بیماری ورکوي. شفا د الله رب العزت په لاس کې ده. دا زمونږ او ستاسو یقین دی. ایمان مفصل کې موږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیر من شر من الله تعالی وبعث البعث الموت. یعنی زمون ایمان دی چې الله وحده لا شریک یو ذات دی. ملائکی دی پاوی زمون ایمان دی. سونه پیغمبران دی پاوی زمون ایمان دی. او هغه ورځ باندې چې د الله د اړخ نه شر او کو خیر او د قیامت په ورځ او مرګ دا جون دا د الله لاس کې په دې زمونږ ایمان دی او یقین هم دی. پاتې شوه بیماري دا هم د الله د اړخ نه ده. خو الله پاک په دې ټول انسانیت د وبا په شکل کې یو بیماري راولي او په یو وخت وغواړي چې دا ټول زه وجنم نو دنیا یو طاقت هم نشي بچ کولی. الله رب العزت همدغه ټولو ته په یو وخت مرګ راوستی شي او که الله رب العزت وغواړي چې یو تن وجني نو الله رب العزت چې د نظام چلولو لپاره غټې فرشتې پیدا کړي چې په هغې کې اسرائیل علیه السلام ډېره لویه فرشته ده. دا روحونه علي او دا 13,000 مخلوقاتو روح چې دی د هغه په قبضه کې. دغه شان جبرائیل علیه السلام الله رب العزت ډېره لویه فرشته پیدا کړې ده او د هغې په قرآن کې ذکر دی چې وي عرش عرش معلا سره لګي او خپې تحت صحرا سره لګي. دونه لویه فرشته او وی یو وزر چې کولو کې مغرب به بند کې او یو وزر چې کولو کې مشرق به بند. دغه شان د نظام چلولو لپاره الله رب العزت میکائیل علیه السلام دونه لویه فرشته پیدا کړې ده چې دا وواړه اسمانونه وواړه ځمکې اوبه را یو ځای کې سمندر دا ټول اوبه شي او د هغه په سر یې واړی او یو ساس کې به هم تې لاندې رونه وځي. دونه لویه فرشته الله رب العزت پیدا کړې. او دغه شان میکائیل علیه السلام الله رب العزت ډېره لویه فرشته پیدا کړې چې الله ورته حکم وکړي او شپېلې ووایي نو دا هر څه به وړو لکه د مالوچو غونته کې وړه شي او په دې شپېلې په دې سوري کې د اووه واړه اسمان او اووه واړه ځمکې دا ورته ښکاري. نو دا زمونږ او ستاسو یقین دی چې الله دا نظام چلی. نو زما ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې د الله نه توبه استغفار شي سوال وکړي الله اړخ ته متوجه شي زم توبه وباسم تاسو هم توبه ګار شئ. بیماری د الله د اړخ نه ده شفا هم د الله د اړخ نه ده بل څوک هم بچ کولو والا ذات نشته. نو انشاءالله کوشش وکړو چې الله ته متوجه شو. هر څه چې کوي الله کوي. مرګ جون الله راوړي. دوه رکعاته نفل وکړو الله ته توبه وباسو په سچه باندې انشاءالله. زما هم اراده ده او تاسو نیتونه وکړئ انشاءالله او انشاءالله دا پیغام ټول امت ته ورسئ. یقین وساتئ چې تاسو د الله شئ الله بس تاسو ټول مشکلات ختم کړي. زم د الله کېږم الله سره وعده کوم چې نن نه پس به غلط کار نه زما توبه د هر قسمه چغلي دروغ د دې نه زما توبه او تاسو هم توبه ګار شئ. والسلام.